ټانګې شاپول دی د هر چا پټنې ورکې چې جوړ شوی دی 13 آیت درست آیت. ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټانګې شاپول له پاسه ولاړې ما تاسو ته خیمه د ښایسته او زبردسته نظارې. دا زمونږ علاقه ده جندول معیار دی. دا پول چې کوم تاسو ګورئ زما په شا باندې دا نوی جوړ شوی دی. ما ته چونکې دلته د لایټ مخامخ ته انور راته مخامخ ته نو سترګو ته مې زه تاسو ته ښیم دا د ټانګې شاپول دی. په دې باندې ماشاءالله غټ ټرکونه را روان دي د کوم چې د ملک نورو حصو ته ګټې وړي د ملک نورو حصو ته دې ځای نه ډېر غټ تفصیل روان دی. نو هغه سلسله کې دا روډ چې کوم دی ماشاءالله دا پل جوړ شوی دی. د دې په وجه باندې د خلکو ته به ډېر مشکلات وو. دا خلک به چې کوم وو نو دا به په دغه باندې نه شو تللی. دا خلک به په روډ باندې په دې خوړ باندې نه شو تللی. د دې په وجه به د خلکو ته ډېر زیات تکلیف وو. کوم چې تاسو لاندې ګورئ نو دا ماشاءالله دا یو عظیمه غټه منصوبه وه. دغه منصوبه چې کوم دی نو هغه پای تکمیل ته ورسېده. دا زه تاسو ته ښیم دا روډ چې کوم دی نو دا په دې لاندې ځګي کې به دلته به دا غټ ټرکونه تله او اکثر به چې کوم دی دا ټرکونه به په دې کې پساوېدل. نو چونکې نن د دې پل په وجه باندې هغه مشکلات چې کومونه هغه ختم شو. مخامخ تاسو ګورئ هغه ځګي کې چړۍ وه او ډېره زیاته وترایي او چړۍ چې کوم دی په دغه کې به اکثر ګاډي خرابېدل. دا هیوي ټرکونه به وو نو هغه به نه شو تللی. اکثر به د شپې راله یا د شپې به دلته پساو شو نو ډېر غټ مشکلات به وو. نن چونکې هغه مسله حل شوې ده. دغه پل تاسو ګورئ دا د ټانګې شاپول دی. د دې افتتاح چې کوم دی نو جماعت اسلامي کلي وه هغې پکې لږ کار کلی او بیا د هغې نه وروستو د نیشنل پارټۍ په دور کې بادرخان عیسی په دې باندې کار وکړو. نو نن هغه پل چې کوم دی په آخري مراحلو کې دی. بس دا تقریبا د ټریفک دپاره کولاو شوی دی. دا زمونږ د ټانګې شاپول دی او دا ایریا چې کوم دی کومه مخامخ تاسو ته ښکاري نو دا زردالي بانډه ده او د هغې سره بیا شاته نو دا اصیلو بانډه راځي او چمیرانو بانډه راځي. دا د چمیرانو بانډې روډ دی او دا تاسو ګورئ ماشاءالله دا تقریبا دا تیار شو. ټیک شو. دا د خوشحالۍ مقام دی. خوشحالۍ موقع ده او زبردست ځای دی. لوکیشن هم ډېر ښایسته دی. که څوک مازدیګر کې دلته راتلل غواړي نو راځئ دلته خپل وختونه لنډوئ. دلته خپل وختونه قیمتي کوئ. لنډول خو یو طرف خو قیمتي کوئ او ښایسته هواګانې دي. زبردسته ماحول دی. یو قدرتي ښایست دی دلته. هوا هم ښایسته ده. بل د مرغو چغار هم تاسو اورئ. د هغې نه علاوه موسم هم ډېر ښایسته زبردست دی. بل دا دی چې یاره کم از کم سړی د معیارو نه راځي یا د خوا او شا اطرافو نه راځي نو د هغې ورزش به اوس هم کېږي. د هغې پیدل تګ هغه دغه به پوره کېږي. نو راځئ دلته مازدیګری لنډوئ سحر کې راځئ. پنجاب چې کوم خلک دي که نه د پنجاب او یا د نورو ښارونو هغو دغه شان زرګونو له چکرو له ځي. هغو د الله نه دا دواګانې کوي چې الله چېرته موږ داسې طرف ته لاړلی چې هلته یو قدرتي ماحول قدرتي ماحول او موږ لږ په سکون کې یو وخت او خلکو له الله پاک دار څه وکړي که نه ورته راځي شکر نه ادا کوي. لکه ته سړی چې شکر نه ادا کوي پکار دی چې شکر ادا کړي که نه په دې ماحول باندې. خیر په داسې کور کې راځي چې د هغو د کار د روزګار ټیم نه وي. د هغې یو بس وخت هم پرې نه ضایع کېږي. وخت هم پرې نه ضایع کېږي. خپل کار روزګار دې له اول کوي خو بیا دې کم از کم دې طرفونو ته راځي د علاقه خلکو ته وښایي او ښایسته ماحول دی. نور به دې کې څه ووایه نور مزید پکې ګوره والا خلک یې پېژني او که مثلا که ستا خیال وي که نه په دې ښاریاګانو کې دا پارکونه جوړ شوي او خلک پارکونو ته ځان وباسي یا په سهار کې ځي یا مازدیګر یا ماسخوتن اکثر وځي د خپلو بال بچ سره که نه نو موږ له خو الله پاک قدرتي ماحول راکلی پکار چې د دې نه موږ پیدا پورته کړو. داسې ده که نه هغه پارکونو ته د دې لپاره ځي که نه خیال کلی تا په دې پارکونو کې هغه مصنوعي څیزونه جوړ کړي. مصنوعي ډنډانې جوړ کړي او مصنوعي او هغه دغې جوړې کړي او ونې جوړې کړي او هغه مصنوعي هر شی د ګټو دغه شان ځګې هم پکې جوړ کړی. یو ماحول یې جوړ کړی. ماحول یې جوړ کړی د خلکو د خوشحالۍ لپاره چې دا لکه هغه چې محسوسه کړي چې دا قدرتي دی خو هغه قدرتي نه وي. هغه هسې بس د خلکو لپاره یو قسم لا یو دوکه ورکول دي. زړه خوشحالوي ورکول دي چې زړه خوشحاله دی. نو دغه دا زګون دي اصل کې هغه خو بلته کې غوستانه پیسې هم دي چې ورننوځي هم پیسې ورکوې بیا چې هلته څه ګوري هم پیسې ورکوې او دا تا ته الله تعالی په خپله باندې په خپل قدرت بغیر څه پیسو نه بغیر څه دغه نه راځي دلته کې نه د پسې ټیکټ شته دی نه د پسې چا سرچارج شته چې یاره دومره پیسې به راکړې دا ټیکټ به راکړې. ښه جي نو دغه ما تاسو ګورئ زه تاسو ته ښیم
یاره دا پل چې کوم دی په کم دور کې جوړ شوی دی چا په ټینور کې جوړ شوی دی چا په دې باندې پنډونه راایستلي چا په دې باندې خواري کړې چا ته کریډټ میلاو شوی دی هغه هم زه تاسو ته ښیم دا راته ووایه که نه چې د دې روډ په جوړېدو باندې د دې پل په جوړېدو باندې تاسو ته څومره څه خوشحالي ته میلاو شوه که نه میلاو نه شوه په دې باندې خوشحاله یې که پې خفه یې ته څه وایې راته نو موږ پې خوشحاله ځکه وو چې رابولو 2 ورځې به پکې ونښتو بیا اکسلیټر یې راوله او دغه کوه تکلیف او زور کوه کله ګاډي خالي کوه ښه کله هم پکې څه مات کړه داسې څه مسله څه مخکې راغلې وه یا تاسو ته یا بل څه روزانه به راتلل دغه سیلاب راووت او پکې وبنښتو او کاڼې به یې اوبو پته کې کاڼي پته پکې نه لګېده کله راوستو نو هغې به ته بیا صرف د یوې دقیقې 15,000 روپۍ اخېستې نو موږ له یې مطلب چې دغسې بیا اکسلیټر راوسې اول به راته نه 2 ورځې به هلته ولاړو چې رابغه بیا مطلب چې 15,000 راکړه او 10,000 راکړه او ګاډي به او ورځې به هم څو ځایه کېدې تقریبا یا هفته به هم ځایه شوه پکې 10 ورځې به هم پکې ځایه شوه 3-4 ورځې هم ځایه شو بیا یو ټریپ او چې دا پل جوړ شو دا پل جوړ شو موږ ډېر خوشحاله یو چې اوس په خیر سره کولاو شي او بس ګاډي پې روان شي سهولت تاسو کوم ځای وایي موږ پېښور یو صحیح نو دا تاسو ګورئ ماشاءالله صحیح او دا هغو ټولو ښه دغه خبره کوي چې د هغو د خدای باندې اجر دا اجر دی والله الله کار یې دلته راوړی دی خو هغه جمعه اسلامي کلی او هغه نېشنل پارټۍ کلی خو چار چا کړی ښه کار یې ښه کار یې زبردست یو غټه عظیمه منصوبه وه دا یا دې وکړو یا هغه وکړو چار چا کړی بس دا تاسو ګورئ ملګرو دې وخت کې دا خوړ دی ښه په دې خوړ باندې به دا غټ دا هیوي ټریفک به په دې باندې تو اکثر به په دې کې په ساوېدو نو نن انشاءالله چې هغه مسله حل شوه دا همیشه دپاره او دغه روډ تاسو ګورئ دا پول هم ورسره ګورئ دا پول چې کوم دی دا یو عظیمه منصوبه کم از کم د دې علاقې دپاره وه د دې خلکو دپاره وه په دې کې به دا ټرکونه په ساوېدل نو دا ټرکونه به تله دا خلک به تله صحیح شو